بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منګه په لاوله کې دا خبره کړو چې په کلام عربی کې دوه سيزونه دي. یو ته معمول ویلې کېږي، یو ته عامل ویلې کېږي. بیا موږ تاسو سره ویلو چې معمولات په کلام عربی کې ټول 28 دي. 28 معمولات دي. په دې کې خو یو فعل مضارع ده، یو پکې فعل مضارع ده او 27 داغې نه علاوه نور دي. دغه 27 دي نو په دې کې 22 معمولات دا په دې کې اصالتن معمولات دي. اصالتن معمول مطلب دا دی چې دا عامل ډایرکټ په دغه معمول باندې داخل شوی او پنځه پکې موږ ویلو چې توابع دي. اصالتن د دې پورې چې څومره هم ذکر وو نو دا د اصالتن معمولات ذکر وو. فعل مضارع خو ورسره راځي، خدا نور 27 معمولات چې کوم دي نو په دې کې دا 22 معمولات ذکر وشو کوم چې اصالتن پای کې اته مرفوعات او مرفوعات کې موږ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر او دا افعال ناقصه اسم د ما ولا مشبهتان بلیس اسم او د حروف مشبه بالفعل خبر او دلال فی الجنس خبر دا موږ. بیا و منصوبات موږ 12 منصوبات دي نو په 12 منصوبات کې موږ 15 مفاعل، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له او مفعول معه، حال تمیز مستثنا، د افعال ناقصه خبر او دا ما ولا مشبهتان بلیس خبر او دا حروف مشبه بالفعل اسم او منصوب باللتی لنفي الجنس. دا منګه 12 منصوبات وي. دو مجرورات منګه ویلو، یو مجرور به حرف جر ده، یو مجرور به اضافت ده. مضاف الیه دی باس کوم دا ویل چې مضاف الیه تعریف من کړو چې دې ته یو څه اضافت شوی په واسطه د حرف جر سره. ته حرف جر به خارو جو جار مجرور ورته حرف جر به پټو نو مضاف الیه ورته وي. بیا موږ ویلو چې مضاف حکم دار چې بری باندې با تنوین ناراضي، په مضاف باندې به تنوین ناراضي او په مضاف باندې به الف لام ناراضي. ځکه چې اضافت دا دلالت کوي په اتصال باندې او تنوین او مشابه د تنوین او الف لام دا دلالت کوي په انفصال باندې. نه کلمې په اخر کې راځي د دې په ذریعہ سره کلمات هم کیږي. نو چې کله الف لام په یو کلمه باندې راغلي یا دې په اخر کې تنوین یا مشابه تنوین راغلي نو په دغه موجوده حالت کې دلیل نه کیږي. بل یو خبره بغیر یاد وساتئ چې دا مضاف الیه خو به همیشه لپاره مجروري، مضاف الیه خو به همیشه لپاره مجروري او په دې مضاف باندې بعد عامل مطابق اعراب راځي. په مضاف باندې بعد عامل مطابق اعراب راځي. کا عامل د رفع او جر په راځي، کا عامل د نصب او نصب په راځي، کا عامل د جر او جر په راځي. لکه تاسو په دې مثالونو کې وکتل فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. نو الى ربه کې دا رب باندې زیر ده مو شوي ان څنګه آیت عذاب الهون بما كنتم، عذاب الهون نو ځل لګي ذوقوا عذاب الخلد. ذوقوا فعل امر دی، وزن مې فاعل عذاب الخلد دا مفعول به جوړیږي نو عذاب باندې جنن دا زبر راغله دی. پوه شو به معنی نو چې پرې معنی کوم عامل وجود هغه عامل مطابق اعراب په مضاف باندې ظاهريږي. بیا موږ ویلو چې اضافت په دوه قسمه دی، یو اضافت معنوي دی، یو اضافت لفظي دی. اضافت معنوي دي ته چې صيغه د صفت به مضاف نه وي خپل معمول طرف ته، صيغه د صفت به مضاف نه وي خپل معمول طرف ته. او دا اضافت معنوي د دوه فائدو لپاره دي، یا په معنی کې تعریف پیدا کوي او یا په معنی کې تخصیص پیدا کوي. کچرتا د دې مضاف اضافت چې دا معرفي ده شو نو بیا د تعریف د لپاره دي. تعریف لګي عدم اشتراک ده او غلطي اضافت نه کړي ته شو نو بیا د تخصیص د لپاره دي. تخصیص لګي قلت اشتراک ده. بیا د اضافت درې قسمونه دي. اضافت معنوي یا به فی حرف جر مقدر وي، یا بلا مقدر وي، یا من مقدر وي. نو ویل کا مضاف الیه د مضاف د جنس نوی نو فی به مقدر وي، د اضافت فی وي. او که مضاف الیه د مضاف د جنس نوی نو بیا پرې کې من مقدر وي، لکه خاتم فی ذات فاصل کو خاتم من فی ذات. او که دا مضاف الیه د مضاف د لپاره نه جنس وي نه د نه لپاره ظرفي نو بیا به هغه پای کې با لا مقدر وي، لکه غلام زیدین اصل کې غلام لزیدین. اضافت لفظي موږ ویلو اضافت لفظي دا هغه اضافت ته ویل کېږي چې بری کې صيغه د صفت مضاف خپل معمول طرف ته،
صيغه د صفت اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ ته ویل کیږي نو دا خپل معمول طرف ته مضافي معمول نه مطلب یعنی یا خپل فاعل طرف ته مضافي لکه حسن الوجه چې دا وجه د حسنون د پر فاعل له یا خپل مفعول طرف ته مضافي لکه ضارب زیدین چې دا زیدین د ضاربون د پر مفعول به دی د اضافتی معنی لفظي فائدہ صرف تخفیف ته یعنی صرف د مضاف نه تنوین لري کوي نور تعریف او تخصیص د دې لپاره نه راځي بیا یو څو قاعده بیان کړي شپږ قاعده بیان کړي شپږ په کتاب کې او دوه تماس بیان کړي چې یو قاعده دا و چې کله د دې اضافت وشي او د یا د متکلم په راشي او اسم د شي چې هغه مفرد منصرف صحیح وي یا جاری مجرور صحیح وي نو بری په اخر کې پر یا متکلم باندې سکون ویل شي او یا متکلم باندې فتح ویل شي لکه غلامی ویل شي او غلامی ویل شي دلوی ویل شي او دلوی ویل شي او دویم نمبر دا دی کچرته اسم د چې په اخر کې الف مقصوره راغلی نو دغه په نسبت باندې د الف په کې ثابت وي نه ادغام په کې نه کیږي امام غزالی رحمت الله علیه چې ادغام په کې کیږي درې موږ دا ویلو کچرته اسم د چې په اخر کې یا ما قبل مقصور راغلی او د دې په اخر کې یا د متکلم چې دا اضافت وشي د دې به ادغام کیږي او په اخرنی یا د متکلم باندې با فتح راځي بیا ویلو که اسماء سته مکبره د دې چې کله اضافت وشي دا په موجوده حالت کې به اضافت کیږي دا خپل اصل د نجی سیوا د فینا چې فی د اکثر علما کرام په باندې خپل اصل د بزي او بعض کسانو چې نه دا د دې هم از دغه بجد څه بي او ذو درې اضافت چې نه دا همیشه لپاره اسم ظاهر ته کیږي ضمیر ته چې اضافت شوی په شعر کې انما یعرف الفضل من الناس ذو نه ال دغه هغه دغه نشاز دی بیا ویلو چې دا ټول خبرې اړه دي چې کله حرف جر په مقدر وي که حرف جر په کارو نو بیا به هغه مجرور به حرف جر دی ذکر په وروسته راځي د دې علاوه موږ پہچان ویلو چې دوی اسمونه راشي موږ به لولنه په معرفه لولنه کې را دوی معرفه درې راغلي لاولنی پکې نکرا ورستو معرفه یا اولنی چې نه دا اسم ظاهر او ورستو ضمیر نه دا مرکب اضافي دا شان دي یو اسم د اسم موصول نه مخکې راشي د اسم اشاره نه مخکې راشي نو په دې صورتونو کې به هم یعنی د معرفه هر قسم نه مخکې راشي نو دغه به مضاف مضاف الیه بیا ویلو چې کله منادا باندې یا متکلم ته داخله شي نو غیا حذف کیږي لکه ربي انی مغلوب فانتصر او کله کله د سګيږي چې یو کلمه دای په اخره کې نون وقایه نو یا د متکلم راشي یا د متکلم حذف شي او هغه کسره د په نون وقایه باندې راشي لکه فتقون او ارهبون چې باصل کې فتقونی ارهبونی دا وز د دې ځای پورې چې دا څومره معمولات شول نه دا اصالتن معمولو اصالتن معمول ما تاسو وی چې ته وای چې دا عامل ډایرک په دې باندې راغلی لکه موږ وی فاعل نو ضرب زیدون نو دا زید ډایرک پر ضرب لګي ډایرک پر زید کې عمل کړل اوس د دې نه اخوا د توابع باس کوي نو توابع جمع او مفرد تابع ده تابع څه ته وای كل ثان معرب باعراب سابقه من جهه واحده كل ثان معرب باعراب سابقه من جهه واحده چې دا هر هغه دویم اسم ته ویل کېږي چې دا اولنی اسم سره په اعراب کې موافق وي او په وجه الاعراب کو سره موافق وي هر هغه دویم اسم كل ثان معرب باعراب سابقه من جهه واحده چې دوا اسمونه راغلي په دې کې دویم اسم ته تابع ویل کېږي اولنی اسم ته متبوع وي څه وي متبوع او دویم ته تابع وي نو تابع څه ته وي هغه دویم لفظ چې د اولنی اسم سره هغه دویم اسم چې د اولنی اسم سره په اعراب کې هم موافق وي او په وجه الاعراب کو سره موافق وي په اعراب کې موافق او په وجه الاعراب کې هم موافق وي لکه زمه جاءني رجل عالم په دې صورت کې دا تابع ده تابع څه ته وي هغه دویم لفظ ده دا اول لفظ نه ده کنه نو د تابع نه مخکې چې کوم لفظ راغلی ته مطبوع وای څه وای مطبوع هغه دویم لفظ چې د اولنی لفظ سره په اعراب کې هم موافق وي اعراب کې
او په وجه د اعراب کې وجه د اعراب مطلب دا دی کدا اولنې اسم د فاعل د وجه نه مرفوع جدا دویم هم د فاعل د وجه نه مرفوع ک اولنې د مفعول به د وجه نه منصوب جدا دویم هم منصوب لګي دغه مثال له رأيت رجلا عالما نو پدې کې دا عالما دا د دې د وجه نه منصوب دی چې د اولنې منصوب دی د مفعول به د وجه نه واښو به معنی یا بل مثال جاءني زيد وعمر جاءني زيد وعمر نو بری کې دا عمرون چې دا تابع دی ځکه دا د اولنی اسم سره په اعراب کې یو شان دي او په وجه الاعراب کو سره یو شان دي واښو به معنی چې هغه فهم اسم چې دا اولنی اسم سره كل ثاني معرب باعراب سابقه من جهه واحده كل ثاني كل ثاني معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة كل ثاني معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة لا تابع تعريف ده او تابع نمک چې کوم لفظ دی تاسو وای مطبوع ورته وای سور ته وای مطبوع ورته وای سور ته وای مطبوع ورته وای او توابع چې کنه دا پنځه دي توابع سوري پنځه صفت تاکید بدل عطف بالحرف او عطف بیان صفت تاکید بدل عطف بالحرف او عطف بیان نو اوس ګوره دا رجل چې دی کنه دا موږ وې چې دا مطبوع دی یعنی دا کسي پر جمله کې دا رجل ناغره جاءني رجل نو ګوره په دې رجل باندې د عامل په ډایرک عمل وکړو ډایرک په عمل وکړو کنه او په تابع کې دې نه په تابع کې با دا اسم با د اولنی اسم ته دا تابع وي لکه دا جاء چې فعل نو دې اول پر رجل کې عمل وکړو د رجل نو وروسته بیا پر عالم کې عمل وکړو پوښښ به باندې دې څه پرو بیا زمکه وای الخاتمه فی التوابع خاتمه دا په توابع او په بیان کې ده د ویلو چې درې مقاصد به ذکر کوم نو المقصد الاول فی المرفوعات او منصوبات او مجرورات ذکر کړل کنه اوس به خاتمه ذکر کوي و اعلم پوښ په خبره باندې ان التي مرت من الاسماء المعربه وهذا چې تیر شو له اسماء معربونه مرت چې تیر شو له اسماء معربونه نو کان اعرابها بالاصاله هغه اعراب چې نه بالاصاله مطلب دا دی چې چا تابع نو غړاری پای باندې راغلو بان دخلتها العوامل صورت دا چې داخل شو پای باندې عوامل یعنی روافع او نواصب او جوازم ان شاء الله ورسته روافع او روافع کم دي یعنی کم سنونه دي چې عرب اور کوي کم سنونه دي چې نسب اور کوي کم سنونه دي چې جر ور کوي من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات چې اسماء معربات کم دي یعنی مرفوعات منصوبات او مجرورات فقد يكون اعراب الاسم بتبعيه ما قبله وكلا كلا د اسم دا اعراب د ما قبل دا تبعیت توجه نه د ما قبل تبعیت معنا دا چې د ما قبل نو ورست راغلی تابع معنا ورست راتلونکي تابع معنا سو خلق ویل کوي ما په د پسې د تابع ما ځان تابع کړل مطلب ته مخکې یو د پس در پسې ما سم ځان تابع کړل د چا ځان تابع کول مطلب په چا پسې ور پسې تل نو تابع موږ وی چې هغه دویم اسم ته وای چې د اولنی اسم سره په اعراب کې او په وجه د اعراب کې یو شان دي که په وجه د اعراب کې یو شان او مضاف رسول الله ويسمى التابع او دې تابع وي تابع ورته ولي وي لانه يتبع ما قبله في الاعراب ځکه چې دا ما قبل سره تابع ده په اعراب کې پوه شئ او وهو تعریف سره كل ثاني معرب هر هغه دویم اسم ده چې معرب وي به اعراب سابقه د مخکینی به اعراب سره د مخکینی به اعراب سره من جهه واحده دیو جهتنا وصغور ماته زید عالم دواړه اسمونه دي کنه او دواړه مرفوع دي کنه اعراب یو شان دی خو جهت د اعراب یو شان نه دلته کې راځي چې دا مرفوع دی د مبتدا د وجنه او دا عالمون چې دا مرفوع دی د خبر د وجنه خو څه ویل باندې نو د اعراب یو شان نه اعراب یو شان دی خو د اعراب نو لہذا دې د منګه راغنه شویلې دا مطبوع تابع ورته نه شویلې بلکې تابع په منګه دا وایو چې نه مخکینی سره په اعراب کې یو شانتی وي او په وجه د اعراب کو سره هم یو شان په اعراب کو سره لګته ان زیدن قائم نو دا د دې سره په اعراب کې یو شان نه ده ځکه زیدن باندې سب د په قائمون باندې عرفه ده او
وجه د اعراب هم یو شدي چې په وجه د اعراب مطلب دا دی که په اولنی باندې رفع د فاعل له وجه نه وا نو په دویم باندې ضرب هم د فاعل له وجه نه وي که په اولنی باندې نسب د مفعول به د وجه نه وو نو په دویم باندې نسب هم د مفعول به د وجه نه که په اولنی باندې نسب د حال د وجه نه دویم باندې په حال د وجه نه که په اولنی باندې تمیز د وجه نه په دویم باندې تمیز د وجه نه دا څنګه په اولنی باندې جر د حروف جر د وجه نه نو په دې باندې هم د حرف جر د وجه نه یلګه پوه شو به باندې ها یا لگا تو علمت زیدا قائما علمت زیدا قائما نو دلته ګوره دوه مفعول دي او دواړه لکه اسمونه دي خو دې ته دغه نه شویل تابع مطبوع ورته نه شویل ولی ځکه چې پدې کې د اول نه دا محکوم علیه دی او دویم به سره محکوم به دی لکه پوه شو به معنی आवाज نه راځي کنه را ها ها والتوابع خمسه اقسام او توابع چې نه لري پنځه قسم دي النعت نمبر 1 نعت او صفت یو شری والعطف بالحرف او عطف بالحرف تاکید بدل او عطف البيان الګه پوه شو به معنی دې دې پر پوه شوي و دې نه اقوا تفصیل شروع کړي نه لاولنه پکې نعت وای نعت او صفت دا یو شری نعت او صفت سره یو شری سو ورته نعت وای سو ورته سوې صفت ورته وای خا صفت ستوي او نعت ستوي نعت او صفت دا هر هغه تابع ته وي چې په هغه معنی باندې دلالت کوي کم چې په مطبوع کې موجود وي یا د مطبوع په متعلق کې موجود وي نعت او صفت دا هر هغه تابع ته وي چې په هغه معنی باندې دلالت کوي چې کم په تابع کې موجود وي دا کم په مطبوع کې موجود وي یا د مطبوع په متعلق کې موجود وي نعت ستوي تابع يدل على معنى في مطبوعه او في متعلقه چې دا صفت دا هر هغه تابع ته وي چې په هغه معنی باندې دلالت کوي کوم چې په مطبوع کې پرته وي پوه شو به معنی یعنی دا صفت اصل موږ دا وایو چې دا د هغه سیز کوم چې د دین مخ کې راغلی دی دا غي حواله یا بدواله بیانې یا دا غي د متعلق حواله بدنامه بدواله بیانې نو د صفت دوه قسمونه شول یو د ویل کېږي صفت بحاله آیت ویل کېږي صفت بحال متعلقه صفت بحاله او صفت بحاله متعلقه صفت بحاله چې دی د خپل مطبوع صفت بیان کړي د خپل مطبوع یعنی داسې معنی باندې کوي چې په مطبوع کې موجود ده لکه دا جاءني رجل عالمون نو بریګه دا عالمون دا صفت ده او دی په هغه معنی باندې کړه کوم چې بریګه موجود ده مطلب دا دی چې دوی زما خواته د سړی راغی چې هغه سړی عالمو زما خواته د سړی راغی چې هغه سړی عالمو نو په هغه معنی باندې دلالت کوي چې کوم په مطبوع کې موجود ده او صفت به حال متعلقه چې هغه داسې معنی باندې دلالت کوي چې هغه د صفت د مطبوع په متعلق موجود دی لکه ته جاءني رجل ابوه عالم معنی دا زما خواته د سړی راغی چې سړی نه دی عالمو بلکې د سړی هغه پلار عالم دی زما خواته داسې سړی راغی چې د سړی هغه پلار سره عالم دی نو ګوره دی عالم دی عالم د هغه معنی بیان وکړو چې په مطبوع کې ده بلکې د مطبوع په متعلق کې ده یعنی دا عالم صفت دی رجل نه بلکې د سړي د پلار دی د سړي د پلار او پلار د سړي متعلق دی کنه پوه شوي صفت به حاله چې هغه معنی د هغه معنی باندې کوم چې په مطبوع کې موجود وي او به حال متعلقه چې په داسې معنی باندې دلالت کوي چې هغه د مطبوع په متعلق کې موجود وي په چا کې موجود وي د مطبوع په متعلق پوه شوي یعنی هغه د خپل مطبوع وضاحت کوي نه د صفت به حاله وي د خپل مطبوع وضاحت کوي وضاحت اټکه برداشتني هیڅ دې یعنی رجل زما خواته سړی راغی نو کنجر ته مراد دی وډم ته مراد دی عالم ته مراد دی قاری ته مراد دی هر څه ته مراد دی خو چې دا وی جاءني رجل عالم نو دی وضاحت وکوي نه خاص کو دی مخ سره زما خواته سپاغه سړی راغلی چې سره عالم دی او بل کې دی چې زما خواته د سړی راغلی کنه چې دا سړی پلار عالم دی سړی نه دی عالمو پلار عالم قرآن مجید کې الله تعالی وایي ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها الظالم اهلها اخرجنا من هذه القريه
یا الله من وباسي دري کلینا د کم کلینا الظالم اهلها چې دا هغه ظالم اهل دا سړي ظالمان دي نو ګوره دلته کې دا اهلها دي چې نه دي صفت بیان الظالم اهلها دا صفت د دین نه دی کلی پوه شو به معنی اے دا کلی ظالم نه بلکې دا ظالم چې نه دا صفت دی اهل لپاره د اهل لپاره پوه شو به معنی ها دا خبره به یادې ها صفت ست ویلېږي چې په داسې معنی باندې دلالت کوي چې هغه په مطبوع کې موجود وي یا د مطبوع په متعلق موجود وي نو د صفت دوه قسمونه شول یو صفت به حاله او یو صفت به حاله متعلقه صفت به حاله څه ده وایي ها چې دا هغه معنی باندې دلالت کوي چې په خپل مطبوع کې موجود وي یعنی د مطبوع وضاحت یا تخصیص کوي او دغه چې فعل متعلقه چې خپل متعلق دی ها اوس دا صفت به حاله نه دا د خپل موصوف سره په لس سيزونو کې د دې مطابقت پکار دی چې په یو وخت کې په سلور پکار دی په څو سيزونو کې په لسو کې نمبر 1 رفع نصب جر دا ولې به ترتیب سره یاد وي رفع نصب جر او واحد تسنیه جمع او مذکر مؤنث او معرفه نکره دا لشول کنه اے رفع نصب جر واحد تسنیه جمع مذکر مؤنث معرفه نکره نو پدې کې با په یو وخت کې په سلور پکار وي یعنی برابر نصب جر کې به یو پکاري وای ته جمع کې مذکر مؤنث کې معرفه نه کړه اوس ګور جاءني رجل عالم پدې کې رفع نصب جر کې کوم یو پکې موجود دي دواړه مرفوع دي وای ته جمع کې دواړه واحد دي په معرفه نه کړه دواړه نه کړي دي په مذکر مؤنث کې دواړه مذکر دي نو بلزو کې پکې په یو وخت سو پکار دي وس کده ما جاءني امراه عالمه نو پدې کې وکم کمی دواړه نکیری دي دواړه مرفوع دي دواړه واحد دي او دواړه مؤنث دي جاءني رجلان عالمان دواړه سری او د دې ترکیب څنګه مالګه کم چې مطبوع جو ته په موصوف وایو کم چې تابع ته بس وایو صفت وایو موصوف سره خپل صفت نه دا و جمله نه جوړیږي بلکې جز د جملې به جوړیږي واښو مې باندې چې سره تلو جواب جوړو لکه دې ترکیب څنګه کومه جاء فعل نون وقايه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به رجل موصوف عالم ولا موصوف صفت مل کر فاعل دې به څنګه ترکیب کومه جاءني رجل ابوه عالم جاء فعل نون وقايه یا ضمیر منصوب متصل رجل موصوف اوس دا خبره مونږ چې رجل چې نه دا نکری نو جمله لري چې نه جمله خبریه لري صفت راتلی شي ابوه مرکب اضافي دا به مبتدا شي دا بس شي او عالم خبر مبتدا سره خپل خبر نه صفت موصوف صفت ملکر فاعل موصوف صفت ملکر فاعل فعل فاعل مفعول به جمله فعل لکه پوښوي باندې په باندې پوښوي او دا دویم چې صفت به حاله د خپل موصوف سره په څو څه مطابقت پکار دی فلسو کې چې په یو وخت کې څه ضروری دي څلور کم دي پارا باندې سب جر کې یو فواید تسنیه جمع کې یو په معرفه نه کې یو او په مذکر مؤنث کې دویم نمبر چې کله صفت به حال متعلقه نو دا بعد خپل موصوف سره په یو وخت کې پکې 15 ټوټل دي او په یو وخت کې پکې دوه پکار دي سو پکار دي دوه نمبر 1 دا چې نه پرفا نصب جر کې به وي پرفا نصب جر کې او په معرفه نه کې لګي پوښوي په معرفه نه کې لګي دا ګوره موږ ازوالم اهلها نو ګورل کې دا ځوانه معرفه دي کنه ها دلته ما جاءني رجل ابوه عالم نو ګوره دا رجل نکره ده او ابوه عالم جمله لا او جمله دا په حکم د نکره کې وي جمله په حکم د نکره کې وي جمله په حکم د نکره کې دا خبره بیا څه دی جمله په حکم د نکره کې الګه پوښوي به معنی جمله په حکم دا نکره کې الګه پوښوي دې پورو ګوره بیا زمکه فصل النات تابع نات هغه تابع ده نات او صفت او شرع تابع ده يدل على معنى في مطبوعه چې دلالت کوي په داسې معنی باندې چې په مطبوع کې موجود وي لکه جاءني رجل عالم او في متعلق مطبوعه یا خپل مطبوع په متعلق موجود وي لکه جاءني رجل عالم ابوه ويسمى صفه ايضا او دې ته صفت هم وي نو د صفت څو قسمونه شولو دوا صفت بحاله وصفت بحاله متعلقه والقسم الاول الاولاني قسم يعني صفت بحاله
يتبع مطبوعه في 10 اشیاء چې دی به د خپل مطبوع سره موافق وي په لس څیزونو کې لس څیزونه کې په یو وخت کې به څو پکار دي فی الاعراب په اعراب کې یعنی په رفع نصب جر کې والتعریف والتنکیر په تعریف تنکیر کې او په افراد تثنیه جمع کې او په تذکیر تانیث کې چې په یو وخت کې به څو پکار دي اعراب تعیین تعدد او وصنف نحو جاءني رجل عالم جاءني رجلان عالمان رجال عالمون نساء عالمات زيد العالم امرأة عالمة فدې کې بیا ځان له کوي کنه اجرا والقسم الثاني دویم تقسیم انما يتبع مطبوعه في الخمسه الاول فقط چې دا به خپل مطبوع سره موافق وي صرف په اولي پنځو کې یعنی په اعراب او په تعریف او په تنکیر کې كقوله تعالى من هذه القريه الظالم اهلها الهغه په پینه شوي وز د دې صفت څه فائدہ ده لکه دا پر قرآن مجید کې چې راشي په حدیث کې راشي د دې څه فائدہ ده نو د دې سلور فائدې دي څو فائدې دي سلور فائدې دي چې کله موصوف او صفت باندې نکری وي نه دا تخصیص فائدہ ور کوي موصوف صفت باندې نکری نه څه فائدہ ور کوي تخصیص نه پیژنم کنه یاره پرون ویلو قلت اشتراک د څه فائدہ ور کوي لکه ته جاءني رجل عالم دما خو دا سړی راغی چې عالم دی نو چې ما وسره دا عالم نه ویل نو جاءني رجل ټول حالت مرادو کنه او چې ما عالم وي نو بلې کې اشتراک کومواله راغی کنه نو دې کې چې کله دوانه نه کېری نه د تخصیص فائدہ ور کوي او چې کله دوانه معرفي وي نو د توضیح فائدہ ور کوي د څه فائدہ ور کوي د توضیح د وضاحت لکه ته جاءني زید الفاضل زما خو ته زید راغی و زیدونه چې ډیر دي یو ځای چې دا کباړی دی یو ځای چې دا قاری دی یو ځای چې دا عالم دی یو ځای چې دا قاری دی یو ځای چې دا غړې دوه لري نو ته جاءني زید العالم زما خو ته داسې زید راغی چې هغه زید سره دا موصوف صفت په ترجمه کې په اردو کې ایسے راځي او په پښتو کې پکې داسې راځي مطلب زما خو ته داسې سړی راغی چې هغه سړی سره عالم دی داسې سړی راغی چې سره عالم دی ښه اوس کله کله داسې وي ګره چې لکه مخاطب ته پته د تخصیص وته هم پته ده د توضیح ورته هم پته ده نو بیا هلته کې کله هغه صرف د مدح دپاره راځي د څه لپاره راځي او کله کله د ضم دپاره راځي لکه ته بسم الله الرحمن الرحیم نو په دې کې دا لفظ الله موصوف دی الرحمن صفت اول او الرحیم صفت ثانی دی نو دلته کې دا دواړه معرفي دي او لکه دا توضیح لپاره نه راغلی دا صرف اصل دغه لپاره راغلی دی دا ثنا دپاره مدح دپاره او کله کله صرف د مضمت دپاره راځي لکه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو شیطان موصوف دی او رجیم ورته دی صفت دی خدا د ضم دپاره مضمت دپاره واښوي او کله کله صرف د تاکید د پر راځي د تاکید د لګته فیدان فی خفص صور نفقه واحده نو نفقه اسم معنا معلومه ده چې نفقه دا نه کېره دا کوئی ایک پونک خدا واحده وسرتا ولا انداز د تاکید د پر ده واښوي نو ګوره 15 فائدې دي کله دوانه نه کېری نه د تخصیص لپاره راځي کله دوانه معرفین او سره لپاره راځي د توضیح لپاره او کله صرف د مدح لپاره راځي کله صرف د مضمت لپاره راځي او کله صرف د تاکید لپاره راځي سو فائدې دي وفائده النعت او فائده د نعت یعنی د صفت فائده سره تخصیص المنعوت خاص کول د منعوت د منعوت څه ته ویل کا موصوف تا ان کان نکرتین کچره دا موصوف او صفت باندې سوي نکری لکه جاءني رجل عالم زما خواته داسې سړی راغی عالم دی نو چې دا عالم وسره نه ویلې نو لکه د دې نه به ډېر خلک چې دا مراد هر سړی دې مراد اخیستی کېدی شو خو چې تا سره عالم نو صرف دغه عالم دی یا الله پاک ورمني فتحرير رقبتين مؤمنتين نو رقبتين هم غلام دی خو چې مؤمن دی وسره ولګو نو خاص غلام شو وتوضيحه او کله کله دا راځي دا وضاحت لپاره ان کان معرفتین کچریدوانه سوي لکن جاءني زید الفاضل وقد يكون لمجرد الثناء والمدح او کله کله صرف دا مجرد معنی صرف د ثنا او د مدح لپاره دي دا کله چې لکه مطلب دا اشتراک او احتمال لا بګ نه لکه مخاطب ته پته جو لکه دا احتمال بګ نه لکه بسم الله الرحمن الرحیم لکه الرحمن او رحیم چې الله تعالی صفاتونه بیان کړی دي نو دا صرف دا مدح لپاره دي
او وقد يكون لذم سلورم نمبر کله کله راځي صرف د زم لپاره لکه ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو بری کې دا رجیم صفت د سره لپاره د شیطان موصوف لپاره لکه پوښوي وقد يكون للتاکید او کله کله بس صرف راځي تاکید لپاره مطلب چې هغه د دینه کړه دغه وسره نه لګیدل صفت وسره نه لګیدل نو بیا به په دغه یو معنی نفخه یوش پیلې ته وای نو کدا واحده وسره نه لګیدل نو بیا هم د نفخه مراد یوش پیلې وي ځکه چې مفرد ټکی دی خدا واحدتون دا بګی تاکید دی لکه ته جاءنی رجل واحد زما خو دا یو سړی راغی نو کدا واحد وترته نه ویل نو به یو سړی مرادو پوه شو نه معنی لکه پوه شو بیا وعلم ان النکره توصف بالجمله الخبريه و په دې خبره باندې پوه کا چې نکره چې نه د صفه جمله خبريه راتلی شي لکه ما تاسو اوس مخکې دا خبره وکړه لکه نه چې دا جمله په حکم د نکره کې وي جمله په حکم ده نکره کې وي جمله په حکم د نکره کې نو چې کله موصوف نکره وي کله موصوف نکره وي نو بیا با د دې صفت چې د جمله مراد لشي لکه موږ دا وې جاءني رجل ابوه عالم کنا یا لانی مثال کله مررت برجل ابوه عالم نو بری کې به ترکیب څنګه کوم مررت فعل فاعل بار جر رجل موصوف ابوه عالم مبتدا خبر ملکر صفت جمله فعلیه خبریه دا به جمله فعلیه پکاري ها جمله انشائیه چې نه دانه شرات له جمله خبریه صفت راتله شي جمله انشائیه نه شرات له لکه جمله خبریه چې نه پرې کې احتمال د صدق او د کذب وي یعنی په دې باندې د یوسس وضاحت کیږي په جمله خبریه باندې او په جمله انشائیه باندې یوسس وضاحت نه کیږي بیا والمضمر لا يوصف ولا يوصف به ضمیر چې نه دانه موصوف جوړی دی شي او نه صفت جوړی دی شي ضمیر نه موصوف جوړی دی شي او نه وجه سنا وجه ان شاء الله تاسو په خټو کې داونه کوی خود لګی دا ورته موږ وی چې په معرفه کې ضمیر چې نه دا حرف احتمال لپاره راځي او ضمیر چې نه په دې کې دا متکلم دا ضمیر اعرف المعارف ته یعنی دا څنګه موږ د دې لپاره راولو دا صفت خو موږ د دې لپاره راولو چې په دې کې لکه وضاحت پکې پیدا شي په دې کې لکه معرفه واله پیدا شي او په ضمیر متکلم کې دا ټول زیات معرفه ده نو دې د وضاحت ضرورت نشته نو په ضمیر متکلم کې چې نشته نو دا نور ضمیرونه هم په دې باندې فرض للباب دا حمل دي چې هغه ناراضي نور نه به هم ناراضي لکه پوه شو دې باندې نو د ضمیر باندې موصوف جوړ دی شو نه با صفت جوړ دی شي لکه پوه شوي اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې په کلام عربی کې چې ته موصوف صفت رالو نو کته ترجمه راځي نو ته به لکه په پښتو کې داسې او په اردو کې ایسه داسې راشي نو دا به لکه دا به موصوف صفت وي یا دا چې کله دوی اسمونه تاولیدل دواړه مرفوع دي دواړه منصوب دي دواړه مجرور دي دواړه واحد تسنیه جمع یعنی دغه څلورو خبرو کې یو شان دي نو بیا به سوچ مکو خدا به موصوف صفت وي دغه شان دي موصوف دا یو اسم راغله د نکری نه ورستو جمله راغله یا د نکری نه ورستو چې دا جار مجرور الو نو سوچ به بګی نه کې خدا به صحیح بیا موصوف صفت ده لکه حروف تجر الاسم فقط نو حروف موصوف ده تجر الاسم بوله صحیح دا بولا جار مجرور متعدد دا فعل سره خپل فاعل مفعول بنا دا صفتی لکه پوه شو مې باندې نو ګول اول خو مونږه د توابع خبر وکړه چې معمولات مونږ وی سالتن 28 دي ټوټل معمولات 28 دي پای کې یو فعل مضارع را 27 سینه اسماء دي او مونږ په 27 اسماء کې 22 سینه د سالتن معمولی پنځه پکې توابع دي سالتن معمولاتو کې اتم مرفوعات دولس منصوبات و مجرورات دا شروع اوس بیا مونږه توابع شروع کړه د تابع تعریف یو کو چې تابع کل ثاني معرب به اعراب سابقه من جهه واحده هر هغه دویم لفظ چې د دویم چې د راونی اسم سره په اعراب کې یو شان دي او په وجه د اعراب کې یو شان دي د دغه تابع وي توابع ټول بنزري نعت او نعت یعنی صفت بدل تاکید عطف بالحرف او عطف بیان بیا موږ وی چې نعت او صفت دا تابع ته وي چې په داسې معنا باندې دلالت کوي چې مطبوع کې موجود وي یا د مطبوع په متعلق کې نو لري دوه قسمونه شول یو صفت به حالي شو صفت به حال متعلقه صفت به حالي د خپل موصوف سره په لس خبرو کې مطابقت د دې راځي چې په یو وخت کې پکې څلور ضروري دي لس خبرې رفع نصب جر واحد تسنیه جمع معرفه نه کېرا مذکر مؤنث چې په یو وخت کې پکې څلور ضروري دي او صفت به حال متعلقه د خپل موصوف سره په پنځو خبرو کې مطابقت راځي چې په یو وخت کې پکې دوه ضروري دي هغه کې رفع نصب جر او معرفه نه کېرا بیا موږ وې چې د صفت شپږ پایدې دي د صفت دراتللو چې کله موصوف صفت باندې نه کېروي نو دا د تخصیص د پاره دي د صفت کچرتا باندې معرفه نو بیا د توضیح د پاره دي او کچرتا کله کله چې د مدح د پاره دي کله کله د دم د پاره دي او کله کله صرف او صرف د تاکید د پاره دي بیا موږ دا وې پنځه فائدې چې کله دا نه کېرا د دې صفت جمله خبریه هم واقع کېږي شي جمله انشائیه شي واقع کېږي ځکه چې جمله په حکم دا نه کېږي
ظاهره کې ده او موصول دا ضمیر چې دا نه موصول جوړېدی شي او نه صفت جوړېدی شي هغه پوه شو به معنی ځکه دا صفت چې دا د توضیح او د تعریف لپاره دي او ضمیر خو په خپل باندې معرفي نه هغه پوه شوي یاد بشي دا ځای